أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم عزیز نرستو بل سبب د عذاب ذکر کئی چاہیے تویلے کی استهزاء بالرسل پیغمبرانو پوری ټوکی کول حق پوری علی حق پوری ټوکی کول دا سبب دی د پاره د عذاب ربط د مخکې سره دا دی چې مخکې آیات کې الله تعالی بیان وکړو چې ګوره عبرت په ایمان کې معجزات لنشته عبرت اصل کې کلاوالی د زړونو د حق ته چا زړه الله حق ته کلاو کو هغه قبلوي مثال اوس دلته الله ذکر کوي ګوره موسی علیه السلام ته الله غټې غټې معجزې ورکړې فرعونانو ته هیڅ فایده ورنکړه نور یې کفر او عناد وکړو ولی الله د هغوی په زړونو کې استعداد نو پیدا کړی د پاره د قبلولو د حق دې مشرکانو کوم استعداد نشته نو ځکه معجزې الله نه راوړي یا دویم مناسبت دا دی چې مخکې الله تعالی عناد او ذکر کو د مشرکانو د محمد رسول الله سره بیزه مطالبه ته کوي اوس دې آیات کې الله نبی ته تسلی ورکوي چې ګوره د قسم مطالبه د خلقو د موسی علیه السلام نم کړي ولقد آتینا پتا قسم ورکړو موسی علیه السلام ته 9 آیات نها معجزه بینات خکارا انا خکارا نخوا دلالت کون کی په نبوت داغ سورة عرب کی ذکر شوی دی طوفان جراد قمل زفادع دم اعصار ید سنین دغت مراد دی بیا دا پنځم نه معجزات دلالت په دې نه کې چې ګینه بس موسی علیه السلام صمدق معجزات نور نه وو نور معجزې مول الله ورکړي خدا مشهور وي ایو روایت کې راځي مشکات کې روایت ته صفوان ابن عسال چې يهوديان را نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه 9 آیات بینات هغه احکام بیان کړو لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تسرقوا بیا علماء وی دیو جن بعضی کسانو هغه حدیث د وجنه دلته آیات بینات نه دق احکام اغسته دي لیکن سیدا ده چې هغه روایت کې عبد الله ابن سلمہ ده هغه په حفظ کې څه شی ضعف پکيو کې دې چې په هغه باندې اشتباه راغلی یا 9 آیات ته بیان کړي خو هغه نه دي ذکر کړي د وجه د شهرت نه هغه پرې دي هغه حدیث کې او دا هغه نرستو هغه احکام چې تویل دي هغه ذکر کړي
تپوسو که د بني اسرائیلو نه اذ جاءهم کله چې دا موسی علیه السلام دیو ته راغی هغې نه تپوس وکړه هغې به درته ووایي چې او همدقسې ده نو دې سره به د مؤمنانو په ایمان کې نور هم زیادت راشي ولې دلیل چې څونه قوي شي د انسان په زړه کې اطمینان نور هم ورسره زیاتېږي فقال له نو ویله موسی علیه السلام ته فرعون انی لاظنک یقینا زه ګمان کوم په تا یې موسی مسحورا جادو کړی شوی په تا څه شوی دی جادو شوی دی مسحور مخکې دا دی چې عقل دې ګډوډ دی یا مخدوع دوکه کړی شوی الله نه را لېږلی او تاسې وایئ چې زه یې لېږلی یم قال هغه ته لقد علمت تا ته ښه پته ده سورة نمل کی راځي واستيقنت انفسهم 14 نمبر آیات کې ځکه ته تا ته ښه پته ده ما انزل هؤلاء نه نازل کړی دا معجزات مگر رب د اسمانونو د ځمکو بصائر د پاره د پوی کولو د خلکو بصائر معنی یبصر بها چې په دې باندې خلک زما نبوت او پیژني په دې کې راټنه د فرعون ته چې کوره ته د حقایقو نه انکار کې قد ته پته ده چې زه نه مسحورې ما نه ساحرې ما او دا معجزات زما په لاس باندې ښکاره دي دا د الله تعالی طرف نه دي زما د نبوت دلیل دی وإني لأظنك دې ته هم بصائر ویله که نه انا خبرې د عقلمندۍ دي د پوی کولې د خلکو دي زما په نبوت او یقینا لأظنک زه یقین کوم پتا موسی علیه السلام یقین خو تعبیر ته اظن سره وکم مشاکلتن ولې هغه اظن ویلو فرعون که نه دا هغه مشاکلتن اوس انی لأظنک ویله زم پتا ګمان کوم اے فرعون مثبورا د تبا کړی شوي مصبور ویل کی مهلک تبا کړی شوی یا مصروفا الخير متبوعا للشر ته د خیر نړولی شوی په شر پیدا شوی فاراد اراده وکړه دې فرعون استفزهم چې وشړي دي من الارض د ځمکې د مصر نه فاغرقناه ډوبم کو دا فرعون واسو چې د سرو جميعا ټول ومویل من بعده انا بعد اغراقه هلاکت داغنا بني اسرائیل ته اسكنوا الارض اوسیږي تاسو په ځمکه کې هنا مراد ځمکه د شام ده یا هغه د مصر ده دا بیتو تیار راغلی دي او یا د هغې اولاد راغلي صحیح هم دا ده چې بیت ته نه دي راغلي اولاد دي فاغرقناه فاذا جاء وعد الاخره نو ارضنا مراد شام شو مصر شو دلته بس اوسېږئ فاذا جاء وعد الاخره نو کله چې راله وعده د آخرت دوباره راپورته کېدو وعده راله جئنا بكم لفیفا رابولو موږ تاسو لفیفن په یو ځای ټول به راپورته کړو وبالحق انزلناه وبالحق نزل ترغیب د قرآن ته وبالحق انزلناه ربط د مکې سره دا دی چې ګوره دا قرآن معجز دی دلالت کوي په صدق مخکې تېر شو لئن اجتماعت الجن خو یې ګوره کافرانو په هغې اکتفا ونه کړه نور اشیا مطالبه کوله جواب شو په منځ منځ کې نو اوس بېرته واپس د قرآن تعظیم بیانوي
وبالحق او په حق انزلناه موږ نازل کړه وبالحق نزل او په حق باندې پیغمبر تراغله هذا اول حق نه څه مراد ده دا اول حق نه مراد حکمت الهی ده او بالحق نزلنا مراد عقائد دي عبادات دي آداب دي احکام دي مطابق د واقع سره دي معنی به دا ده وبالحق او په حکمت سره انزلناه موږ دا نازل کړه حکمت د الله څه ده هغه امر ده په خسته اخلاق انصاف نهي د ظلم افعال ذمیمونه زیر ورکول ير ورکول دا حق شو حکمت شو وبالحق نزل امدارنګ په هغه احکامو چې مطابق دی واقع سره نزل قرآن نازل شوی دی دې کې دنه چې کوم احکام دي عقائد دي عبادات دي دا بالکل د واقع سره بالکل برابر دي دویم معنا وبالحق نزل حق باندې انزلناه من اراده کړی د چې نازل کو وبالحق نزل او په حق سره پیغمبر تراغلم دی په منځ کې به کیسه نه دی شوی الله ما اراده کړی وا چې په حق نازله کم څه اختلاط او غوسره نه پیغمبر تم د قصې محفوظ را رسیدل ملائکه سره حفاظت د پاره او نبی صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل السلام راوړ اته معنا شو وما ارسلناک الا مبشرا او موږ نه لګلې ته مگر زیر ورکونکې و نذیر ير ورکونکې و قرآن اوس دا جواب کوي و قرآن سره چې الله قرآن ولې نازل کړو جدا جدا په یو ځای نه دی نازل کړی او قرآن منصوب دی په فعل مضمر و آتیناک یا فصلناه یا انزلناه من نازل کړی دا قرآن فرقناه معنی حال کونه جمله حالیه ده نازل کړم دا قرآن په داسې حال کې فرقناه چې دا هم تقسیم کړی په آیاتونو په سورتونو جدا جدا سورتونه جدا جدا آیاتونه او لږ لږ هم درته نازل کړی فایده دا ده چې تی اولی علی الناس خلق تعالی مقسن پارام ادی بدر باندې نه کنا لک لک بہت ونزلناه تنزیلا امن نازل کړه دا لک لک نازل ول پتہ محمد صلی الله علیه وسلم په دې رشکاله کې مطابق د حوادث او د ذریات مطابق الله لک لک نازل کړو نو قل آمنو بی اوس خطاب د مشرکانو ته ستاسو کې ایمان راوړی او که نه راوړی هیڅ پروا نشته قلت آمنو بی په دې قرآن ایمان تاسو راوړی او لا تؤمنو که ایمان نه راوړی دلته تقدیر رو باسه که نه انکو الحق دا قرآن حق دی ستاسو ایمان په دې قرآن کې کمال نه پیدا کوي ستاسو کفر په دې کې نقصان نه پیدا کوي ځکه چې اهل حق علما هغه مني ان الذين اوتوا العلم تای ضرورت نشته یقینا کسان چې ورکړی شوی ته علم من قبله مخکې د قرآن نه اذا یتلی علیهم کله چې دا قرآن په لوستلی کېږي لکه عبدالله ابن السلام او دا هغه ملګري پریوزي په خپلو ځنو باندې سجده کوونکي الله ته
الله ته په سجده پریوزي ځکه ذکر کو مراد تینا مخونه دي هغې الله ته سجدې پریوزي ان الذين اوتوا العلم علت ته د مخکې مبالات دپاره یخرون الاذقان دلالت کوي په قوت ایمان او په زر تاثر د دې په دې قرآن په ډېر زر اثر کوي اذقان به ذکر ذکر کو دا اول جز دی د مخه ځمکې ته نزدیکي په وخت سجدې کې او دا دلالت کوم کوي په نهایت عاجزي الله ته ويقولون واي ها په دې سجده کې دا دعا کوي سبحان ربنا پاکی د زمنګ رب لرا ان کان وعد ربنا یقینا د وعد د رب زمنګ له مفعولا کیدون کې الله په مخکینو کتابونو کې وعده کړی و هغه وعده پوره شو کنه الله دا کتاب راولېږلو مفعولا ويخرون للاذقان او داغي نور صفت ذکر کوي قرآن اثر اغستل ويخرون للاذقان او پریوزی دی په خپل ځنو یب کونجاړي ويزيدهم خشوع او زیت دي لردا عاجزين نور معجزي زيتيږي قل ادعوا الله دلته اوس اختتام دی الله په وحدانیت او د الله په تقدیس پاکي باندې سبب د نزول د آیاتونو داو رسول الله سم یو ورځ په مکه کې مونږ کو نو دعا کې ویل یا الله یا رحمان مشرکان ویل انظر الى ذی السابع د تو ګوره موږ منه کوي چې دعا له هم را بلی او خپل دعا له را بلی الله دا آیات نازل کو نه دا نمونه دي د یو ذات اله یو د اسماء او نمونه جدا جدا دي او تو یا رب علی الله او دو الرحمن یا رب علی رحمان ذات ايما تدعو کم یو چې تاسو را بلی فله الاسماء الحسنى ايما تدعو جزاء ربا سكنا شوف ايما تدعو فهو حسن كم يوم الله رب لي اغا حسن ده زكا فله الاسماء الحسنى هذا الله ده بارا خستنموني ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها اوزبل ادب مانځ کې قرت کې بیخي جارم په مکوا چې لوري کسانو ته اوري یو مشرکان رد بد وي همې په پټم یو درمیانې وای دونه چې خپل مرګري دی اوري ولا تجر بصلاتک جار مکو بصلاتک په خپل قرت په مانځ کې ولا تخافت بیا پاغي پټوال مکوا ستا مرګري ناوري وابتغي بين ذلك سبيلا دې په منځ کې لار ولټاو کنه دونه قرت کوا وستا مرګري واوري اوس مانځه ته سړی ولاړ او پاسنل سپیکرې لګولې خلکو ته ضرر ده خلک به کورونه کې مونږ به کوي زنانه به کوي سړی به کوي ته پاغي باندې ضرر مو ورکاو کنه دغه شان څوک به بیماری دیو جن عام علماء دا عمل ته ناروا ویل چې دا جایز نه دا ضرر دی خلکو ته یا عام سپیکر دی لګولې ده او درس پاغي باندې عام کې اور وخت لګین او خو شاقلک ټول ته تنګي کنه تنګي اګه څوک شوقي را دي چې نه کې الله خو ته پاغي مکلف کړي نه اذان په صرف کوا پاغه ټیم کې چې پس راشي وابتغي بين ذلك سبيلا دویمه مرادنا دعاء دا دعاء ډیر جار پکې مکوا ډیر پټم پړ کې مو یوا
داسې ووایه چې په خپله یې واورئ. وقل الحمد لله او وایه حمدونه دي الله لره نه دی نیولی ولدن بچې او نشته د هغه دپاره څوک شریک فی الملک په بادشاهي کې ولم یکن او نشته د هغه دپاره ولین څوک مددګار من الذل عاجزۍ د وجې نه چې کینه الله کمزوری دی او ځان له کسان نیولي نه. وکبروا پاکي لوی بیانوه د الله تکبیرا په لوی بیانولو. سورة الکهف نازل شوی دی په ترتیب د نزول کې 88 آیات ته نازل شوی دی پس د سورة الغاشیې نه او راجح دا ده چې دا اخرنی دور مکی کې دا سورت نازل شوی دی د هجرت نه مخکې. ها د دې بل نوم د سورت اصحاب الکهف متوي. او دا سورت هم په یو ځل نازل راغلی مسند الفردوس ته د لمی کې د انس روایت ته رضی الله عنه چې نزلت سورة الکهف جملة معها 70,000 من الملائکه. سبب د نزول دا و چې نضر بن الحارث او عقبه بن ابي معيط مکه مشرکانو اولېږل چې تاسو لاړ شئ دې یهودیانو نه د دې پیغمبر متعلق تپوس کوي لکه تنګ شو د مقابلې نه ولې د هغې سره علم دی دوی لاړ مدینې ته تپوس یې ترې وکړو هغې ته د دې شي نه تپوسونه ترې وکړئ که جواب یې درکړو دا به نبي که جواب یې در نه کړو دا به دروغ وایي. یو ته تپوس وکړئ دغه ځوانانو مخکینی زمانه کې تللی و او الله پې خوب راوستلی و ډېره موده. دویم ته تپوس وکړئ دغه سړي چې هغه به دې ځمکه کې ګرځېدلی ده او بل د روح په باره کې ته تپوس وکړئ. دیورال د نبي صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو نبي صلی الله علیه وسلم ته ویل غدن اخبرکم ان شاء الله ته پاتې شو 15 ورځو پورې الله نبی ته وحی نه کوله. مکې مشرکانو پراپګنډي شروع کړې پیغمبر ته به چې کوم پیری راتلو بس هغه پریښی دی چا ویل د خپل دروغو نه اوس عاجز شو الله ته دا وحی نازله کړه. دا صورت الله نازل کو ربط د دې صورت نه مخکې صورت سره هغه دا هلته دلیل په معجزې د نبي په اثبات د قدرت د الله دلته نور امور خارقه للعادت ذکر کوي. اصحاب کهف خضر ذی القرنین ذکر کوي. دویم هلته اثبات د توحید په مختلفو طریقو دلته جواب دی د شبهاتو د مشرکینو تمسک نیولو په احوال خارقه عادتنا. ګوره اصحاب کهف چې دونه ودو خو دا دلیل دی د هغې په اختیار او په تصرف باندې که نه خضر چې دا کارونه کول خو اختیار سره و که نه ذوالقرنین چې دا کارونه کړي دي واک اختیار سره و الله به دلته جواب وکړي دا ټول الله ته محتاج و الله ول اسباب ورکړي خبر نه و.
الله دې په دې آخر کې ویلا لم يتخذ ولدا دلته ذکر کوي قباحت د قول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا اتخذ الله ولدا دا ډېر قبیح خبره ده هم مخکې صورت کې ابتدا په تسبیح وا ده ابتدا په حمد ده الله نور مناسبت یا غدا ده چې مخکې ویل وما اوتیتم من العلم الا قلیلا خطاب یهودو ته دلته قصه د موسی علیه السلام ذکر کوي چې ګوره د دوانو ته څه نو پوره معلومات نه وو د الله معلومات په نسبت د دې معلومات هیڅ نه وو دعوه د صورت دفع د شبهات د مشرکین وي چې دلیل به نیولو په احوال خارقه للعاده د انبیاء یګوره دې څه واک شته تصرف شته الله تعالی به وایي چې نه ما محتاج خلق الله ته علم هم د غیب د هغې سره نه و دفع شبهات د مشرکینو چې تمسک به نیولو په احوالو خارقه د انبیاو د اولیاو الله به د هغې نه نفي د قدرت وکړي د تصرف به وکړي علم غیب به ترې نفي کړي چې دوی پرې نه پوهېدل بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله اول کې دعوه د توحید ده حمدونه دی الله لرا دا د شو لکه خطبه د کتاب په سر کې الذي يغ الله انزل على عبد الكتاب چې نازل کړي په خپل بنده باندې کتاب الکتاب نازل کړي کامل کتاب ده انزل ویل لګ لګ نازل کړي ولم يجعل له عوجا او نه دې ګرځولې دې کتاب د پار عوجن کګلې چې الکتاب معنی کامل کتاب دې غنی دې د وصف د کمال نه انزل کی اشاره کړې تا ګور الله نازل کړي الله تعالی طرف نه راغله قیما مقصد نزول کتاب ذکر کړي مضبوط ته په حججو په دلایلو یا مستقیم الحکمت ته لينذر د دې لپاره چې ير ورکی بأسا شديدا د عذاب سخنا من لدنه د خپل طرفنا من لدنه د طرف د الله نه هم په دې کې اشاره وکړه چې دا ډېر سخت دی من لدنه د لدنه کې اشاره وکړه ته چې دا عذاب د الله تعالی د طرف نه دی به ګوره څوک د پکولی نه شي ځکه الله زورور ذات دی د بندګانو د پاسه دی ويبشر المؤمنين او زیر ورکی مؤمنانو ته هغه مؤمنان الذين يعملون الصالحات چې نیک عمل کوي عقیده سزک لګی چې د الله په نسبت باندې کامل مؤمن صفت کوي ان لكم اجرا حسنا یقینا دې لپاره اجر دې ښایسته ما کثین فيه دیر کیدون کی وی په دې اجر کې چې جنت ته ابدن همیشه اے په دې جنت کې و همیشه بیا
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا هو ينذر الذين قالوا عتب دې په يبشر باندې امخي انذار عام لينذر بأسا شديدا ټول کافرانو ته دلته خاص کافران ذکر کوي چې هغه د الله سره شریک ګرځول او یاره ورکیا کسانو ته چې وایي اتخذ الله ولدا نیولې دی الله ځان د پاره بچي يهود ما عقیده و نصارا ما عقیده و مکه مشرکان ما لكم به زجر دی په اتخاذ الولد او رټنه د دې خبره نشته دې د پاره به په دې نسبت د ولد الله ته به کی ضمیر چاته راځي دی اتخاذ الولد په نسبت من علم 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 سنشتا اس دلیل سنشتا ولا لآبائكم ندی پلاران سرا چې کینه د پلارانو سره دلیلو اس نسبت الله ته د ولد کوي او کبرت ډیر لوی دا کلمتان دا کبره پس کې په قباحت کې کلمتنا خبره تخرج من افواههم چې راوځي دي خلونا راوتل معنا دا ده دلیل سنشتا او اصل لګیا دي کبرت په معنا ده څه ده عظمت قباحته وشناعته صرف په دې خلی ویل دونه قبیح ده چې انسان د دې عقیده ساتي چې الله د پاره نه زغوري یا بسونه ګنده انساني يقولون الا كذبا دينوي مگر دروغ ځان نه لګیا دي فلعلك باقع نفسك واستسلي نبي ته اے نبی پروا مساته دې مشرکان کفر پروا مکوا فلعلك شاید چې ته باقع وجون کې د خپل ځان مری خپکون کې بقع اصل کې دې ته لګي مری نه سړی ځان خپکی استداغي د وجنه به ساوخیږي کنه هبه دلته لعل د پار د نکی ده لا تبقى نفسك مخبکیږي پسې الله رسول منه کوي دا غیر پاره ده څوک نه دا ترجیح ده اشفاق په نبی اے نبی ته ولې ځان دې په ایمان نه راوړو باندې خپکه مړې نه ځان نخکې نه على آثارهم په اغیو په مخ اړولو باندې آثار دلته معنا څه ده على اعراضهم چې دې مخ اړولې ده على اثر توليهم واعراض منك دې په مخ اړولو ته په دې ځان خپکه مړکه غمنا ان لم يؤمنوا چې دې ایمان نه راوړي بیا ځل حدیث په دې قران اصفا ځان وجن د غم د وجنا اصف لکی ثوران القلب شهوة الانتقام ستا په زړه کې جوش راشي د بدلی اغستلو د وجنا نو خدای دې د وجنا ته ځان د مړی نه وجنه چې ولې ایمان نه راوړي إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله لیکن تسلی ده نبی ته چې ګوره الله خود ازمکه پیدا کړی دا او دا ډول له او دا په انسانانو ابتلا ده څوک ایمان راوړي څوک نه راوړي ته څه کې ته پسې خپه ها مقصود په دوانو آیاتونو کې نبی صلی الله علیه وسلم ته
تسلی ورکول دی یقینا ګرځولې موږ ما علی الارض چې په دې ځمکه کې د زینت الله ډول د دې ځمکې دپاره د هغې دپاره ښایست دی لنبلوکم د دې لپاره چې موږ امتحان وکړو په دیو باندې ایوکم احسن عملا چې کوم یو د دې نه ښایسته عمل کوونکی دی الله په دې ابتلا کوي تعبیر په زینت سے کو الله یک ارڅونه خسته شي کنه او قیمتیم شي خدا وختي شی دی لکه پاوډر موډر چې زنانه ولګي کنه نو لګي غونډي کې وب چې پیو لګي یا لګ وخت تیر شي تلاړ شي ته نستاسو جامع لباس زینت وختي شی دی ازایل کېدون کې دی دوکا کېږي په ما ایهم احسن عملا خیسته عمل څوک کوي معنا د شریعت مطابق څوک عمل کوي خیسته عمل د شریعت مطابق امتحان پکو وإن او یقینا منګ لجاعلون ګرځون کی ما علیا کم چې په دې ځمکه دي سعیدن میدان جرزن صفا په یو اخراج د ځمکه په ټوله اوار شي ارڅو په کې ختم شي د بلډینګونه د قیمتي زینه او د ځمکې څخه اوار شي ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا نو جواب دی دغه د مشرکانو د شوبې ګور اصحاب الكهف 300 کاله څه د پاسه ودو نه خوراک ته ضرورت نه اسکاک ته ضرورت نه بدن خرابې دو دا معلومیږي چې دی الله ورځي ورکړي دي اختیار یې ور کړی دی الله جواب کوي ام حسبت ان اصحاب الكهف مکه سے مناسبت دا ده ګور دیوتا واقع د اصحاب الكهف ډیر ناشنا ښکارا کېدل کنه د دې وجنه يهوديانو ته دا خودلې و چې تاسو ته وکا سبیله د امتحان الله یې ښا دا تاسو ډیر ناشنا ښکاری الله د قدرت نه خو دا خو چې نه ده لاس ډیر غټي غټي قصې دي واقع دي ډیر عجيبه ام حسبت خطاب نبی صلی الله علیه وسلم دې مراد تن نور کسان دي او ام په معنا د بل احسبت بلکې ستاده ګمان ده یا استفهام انکاری ده احسبت ان اصحاب الكهف ایت دا ګمان کې نه دا ګمان مکوا دا عجیب ایت ګمان کې ان اصحاب الكهف چې خاوندان د کهف او الرقیم او رقیم كانوا دي من آياتنا عجبا دلائل د قدرت زمونږ نه عجبا ناشنا نا د دینا اوچت ناشنا نخې نورې د قدرت شته اصحاب کهف کهف ویل کی اصل کې غار تا دلته چې مراد هغه غار دی چې دا کسان پکې تلیو او پکې پټ شوي وو هر رقیم نه څه مراد دی نو چا خو ویلي چې رقیم د دې څه چې کوم سپیو دا د هغې نوم و دا قول هم کمزوری دی څوک ویره دا هغه غر دی دا غر نوم و دا کوم کې چې دیو پراته وو یا هغه خوړه چې دا کاپ په کوم ځای کې وو یا د هغه کلي نوم دی کوم چې دیو نه وتلي وو په دې ټولو کې راجح قول دا دی چې بادشاه را ولګېدلو د دې نومونه ولیکل نسبونه ولیکل قصې ولا ذکر کړه
او بیا هغه تاریخ هلته را ځوړند کړو نو ځکه ورته رقیم وایي والرقیم. او صحیح دا ده چې دا دواړه یو دي، اصحاب الکهف والرقیم یو دي. غار ته تللي دي ځکه ورته کهف وایي، او د دې نومونه لیکل شوي دي نو ځکه ورته رقیم ورته ویلی کېږي. هدلته امام بخاري خطا شوی، همدارنګه بعضې نور مفسرین خطا شوي دي چې رقیم نه مراد اصحاب کهف اخیستي. هغه اصحاب الغار هغه درې کسان چې تلي غار پرې را پرېوتلی وو هغه یې اخیستلې ده، لیکن دا قول قوي نه دی. دواړه د یو کس نومونه دي، د یو کسانو، صحاب کهف هم ورته وایي. واقعه هغه دا وه چې دوی په خپله زمانه کې وو، بادشاه یې دقیانوس بادشاه و، او هغه بت پرست و. است الله د دې په زړه کې توحید واچو او بس د دې بت پرستۍ نه نفرت شو. میله لګېدلې وه مشرکانو، دا یو هم طرف ته کېناستو بل هم طرف ته کېناستو، بس په خپل منځ کې است اظهار وکړو. بادشاه راوغوښته شرک ته دې انکار وکړو، مهلت یې ورله ورکړو، تاسو ته مهلت دی، دې وخته پورې به تاسو موږ سره په عقیده کې یو ځای کېږئ که نه بیا به هم خیر نه وي. دوی په خپل منځ کې ویل چې بادشاه مو وچني خو راځئ چې سته هجرت وکړو. ایسته لاړو، نو بیا الله پې خوب راوستو، 300 کاله اوده و، 9 کاله پې د پاسه. هغه واقع ته اشاره کوي. اذا والفتیا مانا دا ته ناشنا ښکاري، موږ سره ډېر ناشنا کارونه دي. دا اسمانونه پیدا کېدل دا څه معمولي خبره ده، دا نور پیدا کېدل د چې نظام روانول څه معمولي خبره ده. غټ نښې د قدرت هغه دي. اذا والفتیا علت ته د قدرت د الله او د عدم قدرت د هغې و. کله چې پناهیه سه لکه الفتیة د هلکانو الی الکهف کهف ته خره طرف ته لاړو. ها فتیه تعبیر یې ته وکړلو، ضمیر یې رانوړو. په دې کې د دې حالت یې ذکر کړه چې ګوره ځوانۍ کې انسان باندې شهوات غالب وي، خو دیو را ولګېده د الله جانب په خپل شهواتو غالب کو. ځوانۍ کې الله تعالی خبره ومنله. فقالو نو ویل ربنا دعا وکړه. دلته اوس اجمالا هغه ذکر کوي که نه، بیا وروسته تفصیل ذکر کوي. فقالو ویل یا رب زموږ راکه موږ ته من لدنک رحمه، د خپل طرف نه رحمتن رحمت. دلته رحمت تثبت ته په دین هم کلک کا. وهیئ لنا وراکه موږ ته من امرنا زموږ د کار نه رشدن کامیابي. الله موږ کامیاب کا، اوس د کافر په لاس مه ورکوه. فضربنا على آذانهم، موږ وهل وکړه على آذانهم د دې په غوږونو. ماشوم چې څوک وده کوي که نه د غوږونو له ټپوي ایسته خوب له راشي، دقسې الله پې خوب راوستو. اوازونه یې پې نه ورول. فی الکهف په دې کهف کې سنین عددا کلونه شمار والا. وروسته شمار بیانېږي 300 کاله دي څه د پاسه. ثم بعثناکم، بیا م راپاڅول د خوب نه. بعث ځکه ویل دا خوب م په منزله د مرګ و که نه،
الله را پورته کړو لنعلم دیر پاره چې راښکاره کړو موږ ای الحزبین احصا الله ته خو معلوم دی کم یو د دوو ډلو نه احصا یا احصا صيغه د ماضي ده اسم تبذیل نه ده شمارون کې د لما لبسو امدا هغه زمانه چې دی وخت تر کړه ده لبسو وخت تر کړه امدن زمانہ څو کال تر کړیو ته پته ولګي یا احصا کی صيغه اسم تبذیل هم کې ده خشمارون کې ده بنسبت دبل نحن نقص عليك نباهم من بیانو پتا باندې نباهم خبر د دې بالحق په حق ابه په دې کې اختلاف ده چې دا صاحب کاپ کوم وخت کې دي او دا کوم علاقه کیو او دا اختلاف سبب اصل کې هغه دا ده چې ګوره يهوديان ویل چې دا زموږ مذهب کیو ځکه مشرکان ته دا تپوس خودلې وکنه او نسوارا ویل دا زموږ دي سیدا ده چې دا ده عیسی علیه السلام نرستو تیر شوی دي هغه زمانه نه بعد دا عیسیان وسی هدا علاقه کومه ده نو ګوره چا یو علاقه ښودلې ده چا ترسوس ښودلې ده چا بل علاقه ښودلې او د دې سبب اصل کې ده یو ګوره چا کوم غار کې کسان لیدلي دي اړو کې د مړو نه بس ویلي چې دا غار ده صحیح ده چې دا راهبان بتله او ځان سره اکثر سپیم بوتلو د حفاظت لپاره نو وسال ته به مړ شي دي بچا چې هغه کتلی وې دادي څوک چا کتلی وې دادي دیو جن راجح دا چې دا په اردن کې دی اردن کې او اردن کې محقق دی ابو زبیان ته وي هغه دا تحقیق کړی چې دا صاحب کاب د اردن علاقه ده رجبیه ته وي دا په دې کې زیاده او هغه ځکه د دیو چې څونه د قران کې کوم حالات ذکر شوي دي مقزه سره بالکل پټ ده انهم من بیانو پتا باندې خبر ده دی بالحق پرشتیا بالکل مطابق د واقع سره ده یقینا د ځوانانو ایمان راوړ په خپل رب وزیدناهم زیات کړو موږ دی لره خدان هدایت لزک الله زیات کوي دا دعات اسر الله د انسان ایمان کې زیادت راولي وربطنا وکلکوال را وسره موږ د دې پزونو دا ربط په وخت مصیبت کې راځي کنه چې انسان باندې مصیبت ډیر شي او کې دا راځي اذ قاموا کله چې دی پاتې ده په مقابله د خپل بادشاہ کې جنومي دقیانوسو فقالوا ویل رب زمنګا رب دې د اسمانونو د زمکو لن ندعو من دونه اس کله موږ نه رابولو سوا د الله نه الان بل اله هل ندعو کې نفي ده ډېر مبالغې طریقې تر دې چې دا مفید دی د پاره د استقراق د زمانه معنی هیڅ زمانه کې موږ د الله نه بغیر بل چاته आवाज ونکو الها معنی معبودا آخر نه استقلالا نه اشتراکا هر به ونه ویلو لفظ د اله کې ویلو ته کې رد کو په مخالفینو ځکه هغه خپل الها او ته اصنام ته به الها ویلو
دویم په دې کې اشاره ده دې ته چې دار و مدار د عبادت په وصف د الوهیت ته او بل د الله ربوبیت په طریقې د الوهیت ته لولا یاتون علیهم ولن راوړي دی علیهم د دې په ولایت باندې به سلطان بین ښکار دلیل لقد قلنا پتا قسم به ویلی اذن په دا واقع شططام خبر لري د حق نه عدالته هغه وکړلو چې ګوره منګه کو اوم کړه کنه دا خبره مکړه بیا به د حق نه لري خبرې ها ولای ټیک ده ته مونږ ته وایې چې رستا دا مشران چې دا کوي صحیح ده ها ولای دا زمونږ مشران قومنا دا زمونږ قوم دی اتخذوا ديوني ولا سوى الله نور آلهة لولا ياتون عليهم ولن راوړي عليهم داغي بولايت باندې بسلطان بين تقار دليل راوړي کنه لولا ياتون التحزيز دي على سبيل الانكار دلیل سي راوړي فمن اظلم سو دې ډېر لوی ظالم دا چانه افترا على الله كذبا چې جوړي په الله تعالی باندې کذب دروغ په الله څوک دروغ وایي کنه ځنه بل غټ ظالم شته دی نه اسی نسبتونه د ولد الله تکي دلیل سره نه وإذ اعتزلتموهم دا د دې قول له خپل منځ کې کله اعظم کو چیرې بس هجرت کو ځان تختو وإذ اعتزلتموهم کله تاسو بډړ شوي دي مشرکانو نه وما يعبدون او دا نه چې دی عبادت کوي ما یا موصوله ولا یا مصدریه الا الله هم مگر د الله نه ولې دی د الله عبادت تم کو الله عبادت نه هغه نه په غیر د نور نه پټړ شوي اعتزال تجنب ته د شینه پزړه هم او په بدن هم نفرتم پزړه کېم ده ظاهر کم تن لری شوي فاو الى الكاف تاسو پنایا سلکی کاف تینشر لكم ربكم درب کی تاسو رب تاسو من رحمتي د خپل رحمتنا ادي دا قول کړه ده ثقه بالله وتوکلا علیه هیڅ څنګه لاړی کنه الله به تاسو له در کې خپل رحمت ويهيئ پورب کی تاسو دتا من امرکم د خپل کار نه مرفقن آرام مرفق ولکی ما يرتفق به وينتفع پیدا پیغست لګي او يهيئ په معنا د يسهل علیکم ور دي باچانه چې تاسو یریږئ کنه داغه د ظلم نه بچ کیږئ یریږئ الله به تاسو تاسو کی بچاو بدل داغه نه در کی کنه بس لاړ غار ته ورله کې څم لاس الله په خوب راوست مخ کې تیر شو وضربنا على اذانه اوس داغه کرامت ذکر کوي بعد الاستقامه چې الله ولدا عزت ورکو کنه وترى الشمس تبين نور اذا طلعت کله چې راخیږي تزاور کوي بان کاپم د دې غار کاپنا دې د غار نزات الیمین کی طرف ته کله چې ډوبېږي تقریزم پریدي دی لرزات شمال په چپ طرف کې قرض ویل کی قطعتا غیته پریدي هم دقه سي پریدي ابه سیدار چې دا کرامتو الله په نور نه لګاو ډېر پاره چې انوار د تپش د وجه نه په خوب کې څه خلل او نقصان را نشي وهم في فجوه منه او دیو چې ده په فجوه په کلاو میدان کې دی منو د دې غار نه کلاو ځکه پراتو نور په الله نه لګاو کرامتن
بعضو کسانو ویلي چې تقرضهم معنا دا ده چې لږه غونډه کې رڼا به ولور کړه په دې وخت راختو کې او په وخت پریوتو کې دیر پار چې بدنونه خراب نشي خدا قولم کمزور ده وجدادا به تقرضهم پکارو تقرضهم دا خو تقرضهم ده معنا د پرې قستلو هم بعضو کسانو به ویلي چې دا دیو کرامت نو دا غار د سیو چې نور برا خطلو هم په نه بلګېدو او په پریوتو ټیم کې هم په نه لګېدو دا قول کمزور ده وجه دا ده چې رستو آیات په دلیل له هم فی فجوتم په دلالت کوي بل ذالک دام په دلالت کوي ذالک من آیات الله دا اوریدل د نور د دیونه اگر که د عادت نه خلاف دی خو من آیات الله دام د الله د نه خود قدرت نه دی کنه سره په نور نه لګاو سره چې په میدان کې پروتو من یاد الله چاته چې الله هدایت کی فول المهتدی دا په هدایت ته چاله چې گمراه کی فلن تجد له تو مندن کی داغه د پاره ولین دوست مرشدن ہدایت کے ان کے ناصر بنی چې داغه هدایت حق طرف ته کی دا بوله مندنه کی ولین مرشدا دیکي تعریض دې په دې چې اصحاب کعب اولیاء الله اهل الرشاد ذکر الله د کرامتونه ولا ورکړو وتحسبهم يقظا د دې نور حالت ومان بکیت په دې باندې اقازن دی خو دا غنیخ دي وهم رقود او حال لا جدا ودي دا ګمان نبی ته خطاب دی یا عام رایت چا خو ویلی چې نه دې سترګې کولاوي وي او نور ودو ونا دویم قول هغه زجاج کړي دی لکثرت تقلبهم زر زر باوړې در اوړې ده سړی چې زر زر اوړي راوړي خلک وي دا یخ دی کنه ته به ګمان کې چې یخ دی سره دا کې نه چې اوړېدو راوړېدو کې سړی د خوب را پاتېږي والله دې نه را پاتول د کرامتو ذات الیمین او منګه اړو د علت د مخکې د پاره ګمان به د یخ زکه کې چې اړو راړو موږ د په خي طرف او په چپ طرف وکلبهم هدا یې څه سپې مرګره شوی وکلبهم سپې دیو باستون زرای کلاو کړي به زرای خپل لیسي خپلغه لیچی کلاوي کړي بل وسیدی په درچل بار ناستو کنه حفاظت د پاره استاغه موسی خو پراغه مرشو لو اطلعت عليهم کتور کارش په دیو باندې لولې تمنهم فرارا تو راو ګرځي داغونه فرارن پتیختا ولی زکه ولا مولته منهم رباته بډک شي داغونه د خوف او د روب د وجنا هیبت او روب د وجنه څوک ته خواته ورتلې نه شلو الله ورکړو اچھا ویلې نو کو نه غټو اختی غټو همدارنګي هغه خطرناکو دا ټول غلط دي ولیکن دون اختی غټ په خود څه بیان ویل لبستا یو منو باز هم خو دا دون اختم غټ شوی دي نو کارم دون غټ شوی دي دا یوم نو نه الله روب چولې څوک به ورتلو بس خلکو په ځړ کې به روب پرې وته د دې وجه نه چلته پټ پاتې کې
اطلعت عليهم وكذلك بعثناكم ليتساءلوا كذلك معنی کما فعلنا بهم کم کرامات چې موږ له ورکړو قدم کړو د جسمونو حفاظت ته مولا وکړو سره دونه زمانه نه نو بعثناکم بهم را پورته کړو د خوب نه سم دوار هم د شمړه نه کړو لګم را ژوندې کړو د هغې نه وروسته بیا مړه شوي دي دا ځکه لیتساءلو چې دوی د یو بل نه تپوسونه وکړي په خپل منځ کې خپله چې تپوس وکړو د الله قدرت پته به تو لګېږي که نه امور عجیبه به ورته معلوم شي احوال غریبه به ورته معلوم شي قال قائل منهم ویل یو تن د دیونه کم لبثتم تاسو څونه وخت تېر کړی وخمتونه تیر کړه ادي سار کې نو وتلیو او ماجیګر ټیم کې را پاتېدل نو قالو دی ویل لبسنا یوما منګ یو ورځ تیر کړی یعنی مې ورځ قالوا ربکم ویل یاره چې معلومیږي چې وخت ډېر دی بس پرې دی وخت ډېر دی نو دی ویل رب ستاسو اعلمو خپو یې په هغه څه چې تاسو وخت تېر کړی په نسبت ستاسو فبعثوا احدکم ګوره اوسه پورې نه وږي کېده خو چې ریق شو وږي شو ولېږئ یو تن ستاسو بورقکم په پیسو ستاسو ځان څه پیسې وړې وې ولې دا ځان سره اسباب وړل دا توکل دی د نیکانو د انبیاو بورقكم هذا الى المدينه دغه ښار ته هغه رجبی ښار ورته ویل هلته ولېږئ که نه څوک ورته ترسوس وایي خو فلینظر ایها ازکا طعاما ودی ګوري ایها ازکا طعاما چې کوم پاک خوراک والا دی غوښه راوړي داسې کس نه دی راوړي چې صحیح عقیدې والا وي ذبح په صحیح طریقه باندې کړي ازکا طعاما ازکا دغه معنا ده یا احل کسبا چې چا کسب حلال دی ورزانه ملاویږي عبد الله ابن عباس وی احل ذبیحه ځکه هغې به تواغیتو دپاره ذبح کولې خو وليتلطف فلیاتکم راتلل یو کې ستاسو ته برزق منه خوراک د هغې نه منه ضمیر چا ته راجع دی ایو اسکا ته خو وليتلطف نرمي دې کوي په اخیستلو کې ولا يشعرن بكم او نه دې خبرې د کس په تاسو باندې احدن څوک هیچا څه سختي مه کوئ اسنه چاته پته زموږ معلومه نه شي بس په اسانه پیسې ورکړه چا څه جاخې ډېرې مه کوه پته ورته نه وه په غیب باندې نه پوهېږي ځکه که دیو ان یظهروا علیکم خبر شو په تاسو یرجموکم وبملی پکانو اخبث انواع القتل لیکن په سخت مرګ بمړ کی او یعیدوکم فی ملتهم یا به واپس کی تاسو لره فی ملتهم په دین خپل کې چې تاسو په هغې باندې وي مخکې د هدایت کولو د الله نه تاسو ته ولن تفلحوا اذا ابدا هیڅکله به کامیاب نشي په دقه وخت کې خو به خپل مقصد کې ناکام شي که غرض کم غرض دپاره چې تاسو هجرت کړی ابدا نه په دنیا کې نه په آخرت کې وکذلک آثرنا صلی الله علیه ګوره سره دی نه چې دوی کوشش دا کوو چې په موږ څوک خبر نشي خو الله پې دا خلک را خبر کړو
کس یې ولېږو پیسې ځان سره وړلې هغه ته ویل مال غوښه راکړه بل قصاب ته ویل ډوډۍ راکړه نمبۍ ته ویل روټۍ راکړه پیسې چې وله ورکړي هغې ویل دا پیسې خو نه چلېږي دا خو دې زمانې نه دي هغه ویل دا خو موږ بله ورځ وړوي ځان څه څنګه نه چلېږي بس هغې سړی کېنو او ویل چې ته غټه خزانه ده تا موندلې ده زړه ځکه 300 کاله تېر شوي بادشاه ته بوتلو هغه بادشاه په هغه ټیم کې چې کوم مؤمنو او په دغه وخت کې اختلاف د قیامت متعلق چې دا مړي به الله په کومه طریقه الله را ژوندي کوي چا انکار کو چا یو طریقه چا بله بادشاه ویل یا الله مونږ ته یو نښه وښیوه د یو قتل که نه بادشاه ورسره راغی او غار ته کسانو سره ملاقات هم وکړو د هغې نه وروستو بیا مړه شو دا کسان وکذلک اثرنا علیهم دغه شان اثرنا علیهم من خبر کړه دا کسان په دیو اثرنا څوک هم کړو دا ټول خلک هم په خبر کړه اثرنا دې ته ویل کی چې سړی خبر شي په غیر د طلب نه ليعلموا د دې غرض د پاره چې دوی ته پته ولګي یقینا وعده د الله د قیامت حق ده او قیامت لاره به پیا پای کې شک نشته خامہ خبر راځي والنساء لاره به پیا ولدا حال چوک تو خپل ته پته ولګي کنه اذ يتنازعون بينكم امرهم کله چې دی اختلاف کو په خپل منځ کې امرهم امر د قیامت نو خلکو اختلاف او د خلکو ډیر شوق دیتا چې د قیامت حالت باندې موږ الله پوي کی ایو معنا شو اختلاف دا څوک یې روح برا ژوند کی چا جسد برا ژوند کی چا دوانه برا ژوند کی یا دویم احتمال لا ده چې دینه مستقله جمله ده اذ يتنازعون دې چې کله مړ شو نو دې کسانو خپل منځ کې اختلاف وکړو چې دې څه چلو کو اذ يتنازعون کله چې اختلاف کو دې په خپل منځ کې امرهم په کار د دې اصحاب کاپو کې جماعت په جوړ کو اسیابادي پیو کو فقالوا نو ویل دی ابن علیهم بنیانا جوړ کوي په دې باندې سي آبادی بس محفوظي خلکو ته پته یې را دلته کسانو ربکم دام کلام د دغه متنازعینو ده الله ته نور پته د دې متعلق ربکم اعلم بهم اے نور به الله تفریدو نور منګ به صرف آبادی به جوړ کو چې دا محفوظ شي دا غینا څوکي بیزتیونه کی څه شیطان لري پای کې بدن نه بس محفوظي ربهم اعلم بهم قال الذين ويلا كسانوا غلبوا على امرهم چې زور ورو على امرهم پکار د دیو چې په وخت کې کوم حکام اختیار واک دا غي وسرو لنتخذن عليهم مسجدا خامہ قانون چې موږ په دی باندې جمعات به په جوړو علی مان دی په خوا کې به ګوره دا د غي شریعت ته موږ په شریعت کې د مړي خوات جمعات جوړول یا قبر د پاسه جمعات جوړول ناروا دي سيقولون نظر د چې دی بوای ثلاثه درې کسانو سلورم سپیو کله بوای چې پنځه کسانو شپږم سپیو رجمن بالغیب خدا خبرې دي پتوک
هیڅ دلیل سنشتا ويقولون اسوق بواي وكسان وسامنكم كلبكم اتمس سپیو تمس سپیو نو قلت ته جواب کیوا رب زما اعلم بعدتهم خپويږي داغه پشمار ما يعلمكم الا قليل نه پويږي په دې شمار باندې مگر لک کسان عبد الله ابن عباس بيقول انا من القليل ولوي قرآن کې الله تعالی په دې اخرنۍ خبر رد نه کو کنه مخکینو باندې رد کو په دې رد نه کو دا یو وکسو اتمس پیو فلا تماری فيهم باس مکو په دې کې الا مرا ان ذاکرا مگر ظاهری کوم چې قرآن کې الله ذکر کړی دی بس دقه اقوا دنه پسې مزه جوور پکې مورزه مبالغه پکې مکوا ولا تستفتي او تپوس مکوا د دې په باره کې منهم د دې کافرانو د يهودنا حدن دیچا نا رینا تپوس د دې په باره کې ونه کې د ما چې تکم بیان کو دا ټیک ده ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا اوس دې کې ادب ذکر کوي نبی ته ولی نبی صلی الله علیه وسلم خو ویلو کنه زبتا استا سبا خبر درکما استوحي وتونشوا اوس ادب ته ذکر کوي ولا تقولن او موایا لشین دی یوشی په باره کې انی فاعل ذالک چې زدا کون کې هم سبا الا ان یشاء الله ها کتو سر ان شاء الله لفظ استعمال کې سمانا فی زمان من الازمان مگر کہ ان شاء الله لفظ استعمال کې به ټیک ده بغیر د ان شاء الله نه مو آیا کنه ولی هغه ته تاسو کو ان شاء الله تیر شو الا ان شاء الله به استثناء ده عموم الاحوال في حال من الاحوال الا في حال ملابستي لمشيئه الله ان شاء الله هو واذكر ربك اذا نسيت او یاد وخت رب اذا نسيت کله چې تا نه هیر شو او اذكر ربك په دې کې یو قول مفسرین دا ده چې دا متعلق دی مخ کسرا معنی دا ده چې ان شاء الله د نه یار شو کنه کلم د ترایا د شو به ان شاء الله وایا واذكر ربك معنا بمشيئه الله اذا نسيتك په وخت د نه یار شو او به ترستو رایا د شو به مرستو ان شاء الله وایا هذه وجنا که یو کلام ان شاء الله د متصله بسی ویلا نو هغه حکم لغو شو خو چې متصله دی نه ویلا منفصله دی ویلا جمهور علما له اعتبار نه ور کوي عبد الله بن عباس ته منسوب ده هغه کله پسم ان شاء الله ویلا کلام سلغو کی ایو معنا ده دویم کلام قوم دا چې دا کلام مستانف ده هذا مکه کلام مقصد دا شو اول دنه ان شاء الله یره شوارستو ترایا ده شورستو ان شاء الله وایا دویم قول هغه دا چې دا مستانف کلام ده مستقل کلام ده به پدې کې معنی یو ده واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار تسبيح و استغفار و اذا نسيت جكلتان ان شاء الله يرشوا
په دې کې بیا ترغیب دی په اهتمام په ذکر د ان شاء الله به د نه یې شو استغفار وکړي. دویم معنا واذكر ربك اذا اعتراك النسيان، یو شی د نه یې شو بس دې وخت کې د الله ذکر کوه. یذکرک المنسی چې کوم د نه یې شوی دی هغه به تر آیات کې کنه. دریم معنا اذكر عذاب ربك اذا نسيت حكمه، مضافون روباسه. اذكر ربك من عذاب ربك اذا نسيت حكمه، الله حکم د الله امر دی پرې قستلو، الله عذاب را یاد کړي صاحب درکې. یا دا دعا ده د پاره د منسی الله نه دعاګانې غواړه چې هغه تر آیات شي. وقل وایا عسى نزيد يهديني ربي، چې الله به ما ته هدایت وکړي اقرب من هذا ډېر نږدې من هذا واقع د اصحاب کهف نه رشدن په اعتبار د کامیابۍ. وګوره ټیک د اصحاب کهف وحی الله ما ته رونه کړه کېدای شي دې په ځای باندې بل یو وحی راته وکړي پای کې ستاسو هدایت ډېري، یا ما چې ته کومه ویلې د ورځې کېدای شي دې نه مخکې الله ما ته خبر راکړي، او الله ته معلوم دی. او یا داسې وایه اذکر ربک، الله یادوه چې منسي دې تر آیات کې، که منسي تر آیات نشو به یې ووایه که نه کېدای چې دا کم هېر شوی دې کې به خیر نه وي، بل به ما ته الله د هغې په ځای باندې را یاد کړي. ولبثو یو قول همدا دی چې دا داخل دی په اختلاف کې چې ویقولون ولبثو، یا صحیح دا ده چې دا اخبار دی د الله تعالی طرف نه. وخت تېر کو دی اصحاب کهفو په کهف کې 300 سنین 300 کاله وازدادوا 9 زیات یې کړه پسې 9 کاله نورو. دا اول شمسي حساب دی او دا 9 په د پاسه قمري حساب دی. دی وکړو قل الله تفریدا او تو وایا الله اعلم، الله خپويږي بما لبثوا په وخت دی تیر کړه دی د دې الله د پاره پټ شي نه د اسمانونو د زمکو دی. ابصر وی ابصر صيغه تعجب ده، ابصر وی څډیر لیدون کې ده، واسمع څډیر خوریدون کې ده الله سمانا. چې ګوره د الله تعالی دا ادراک چې کوم دی کنه خارج دی د ادراک د سامعینو نه، همدارنګه بصرم خارج دی داغي نه واړه ټول ارڅینی چې غي تعجب شي. اسمع ابصر بيد څډیر لیدون کې دی الله، واسمع تصاوریدون کې دی الله، ما لهم سناشنا اوریدون کې دی نشته دی پار سوا د الله نه من ولی څوک دوست او نه شریک الله تعالی فی حکمی په خپل صفت کې احد نه څوک. حکم نه مراد دلته څه ده؟ هغه صفت د الوهیت ته. واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، وزیزی ته نبی صلی الله علیه وسلم ته الله په امر کوي الله کتاب وایا. واتل یاد تلاوت نه ده، تلاوت کوا او یاد تلوی نه ده، مراد تابیداری کوا دواړه معنی صحیح دي. تلاوت کوا یا تابیداری کوا ما په کتاب پس اوحی الیک من کتاب ربک
چې تا ته وحی شوی ده د کتاب د رب ستانه لا مبدل نشته دی بدلیدل لکلماتي د الله د کلمې دپاره کلمات څه دي ما اخبر الله به وما امر به الله چې کوم خبر ورکړی کوم امر ورکړی هغه بدلیږي نه نه منسوخیږي ان هیڅوک بدلولی شي فلا مبدل له یا د کلمات نه مراد قضا ده تقدیر الله چې څه تقدیر کړي کړي هغه بدلیږي نه ولن تجد ومن دنك سوى الله نه ملتحدا زید پناه واصبر نفسك تام اختیار ده دسه مرګرو چې مخلصینی مال او فقر ته مګوره هم مکه مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم ته وی دا ځان لري کنه اترد هؤلاء نجالسك نحن الله آیات نازل کو واصبر نفسك او صبر ک خپل ځان د کسانو سيدعون ربهم چرا بلی خپل رب سبا او بیگا دلته مراد څه ده اروخ او چون کې د ادوان اوقات د غفلتونو زکه دا ذکر کړو یریدون وجه او اراده لري په دې را بللو د الله وجه رضا د الله مراد ته 15 وخت منځ ده يا دعاء على الإطلاق ولا تعد عيناك ندي أودي عيناك استاسترگي ديوان ندي عنهم دذيونا دي تنقوري او مشركان طرف التوجه كي تريد زينة الحياة الدنيا جتغواري جند دول جند دنيا او ولا تطع او تابعداري مکو من اقبلنا قلبه دا غچا چې غافل کړي موږ له داغه ان ذکرنا د خپل یاداش نام هغه په سبانه زه واتبع هوا روان شو په خپل خواهش پسې وکانه امره فرطا او د دین د فرطن خارج د حدنا بل حدنا وتله وقل الحق من ربكم هاو توایا الحق من ربكم يوم انا هذا الحق مبتدا من ربكم خبر ده وتوایا حق چاتوي من ربكم الحق ما كان من ربكم اذا الله تعالی د طرفنا کوم شي دا به حقي او دا بني چې کوم خواهشي ایو معنا شو تویم دا ده چې دا خبر کده پاره د مبتدا محذوف الحق معنا القرآن دا قرآن چې ده هو الحق دا حق ده او من ربكم استاسو د رب طرفنا ده بیا به حال جي په حال کون د دې کې چې الله تعالی د طرفنا راغله د چا چې خو ایمان دی راوړي کده چا خو کوپر دیو کې مرزیم خپل ده جبر نشته او موږ تیار کړی د پاره د ظالمانو وره احاطه بهم راګر کړی به دی ولرا سراد قادیوالونو دی وره دی ور چې کم دیوالونو دی هغه کې ورا تاوی دی هغه کې ورا ګر کړی وهي يستغيثوا او کدی طلب د مدد کوي چې یاره موږ له سره کوي موږ سره مدد وکړي یغاثنو مدد به سکیدلی شي بماین پوبو کلمهله په شان تر تلچټ مول یا معنا د دردیو زیت تیل چې ګرم شي په اخر کې چې کوم گیچ خیره پاتې شي ډېر ګرم امي او بدبو یې می ډېر یا النحاس المضاف توي هغه تانبه چې اړ کړی شي
یا محل ویل کیږي سدید اهل النار یشوی الوجوه وریتی به مخونه بیس شراب بدسکل دی وسات مرتفقا او ډیر بد دی مرتفقا اندازې د پیدې دا سکلم څخه سکل نه دی پیدم څخه نه ده ډیر بد ده زیره هغه په مقابل کې اوس یقینا کسان چې مان راوړ عمل کړي نیک الا لا نضيع من نه بربادو اجر من احسن عملا اجر د هغه چا چې خسته عمل کړي غلا نه بربادي اولئک لهم جنات ندید پارا جنات عدن جنتون دي همیشه دره کېدلو تجری چې بای کې بلاندې داغینه نګرونه یحلون فيها ورچول کیو په دې کې بنگړي د سرو زرو او چي با ويلبسونا چي بس یا بنجا مشني من سندس وړوري خمونه و استبرق او د غټوري خمونه تکیاب والی فیا په دې جنت کې علل ارای کې په تختونهم نعمت ثواب ډیر خسته بدله ده وسا وحسنت مرتفقا ډیر خسته ده مرتفقا زید آرام مزو د آرام زید ډیر مزیدار واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما وزدلتا دی کافرانو ته مثال بیان ککنه او دلته وی ګوره دا محبت د دنیا اصل کې سبب ده انکار د قیامت نه او شرک ګوره سبب د عذاب ده همه ګوره دی کافرانو سره مناسبت هغه ده تا ته وی دا مسلمانان او شړه ځان فقراء وی چړه الله دې ته مثال بیان ککنه په بنی اسرائیل کې یو غریب مال په الله لګولو غریب شوی وو او په الله ایمان او بل په مال باندې غرو څنګه الله تبا کو هغه په دې کې اختلاف ده چې وضرب لهم مثلا رجلين اېدا حقیقتا دو کسانو او کنا اسی الله یو مثال بیان کړي نو یو قول خدا ده بعض مفسرینو چې دا حقیقتا رونه نو الله سی مثال بیان کړي دورونه یو تدسی ولا بل تدسی وي دویم قول اکثر مفسرین نه چې نه دا واقع حقیقتا وا او دا په بنی اسرائیلو کې وا یو مؤمنو دا غنوم یهوزاو عبد الله ابن عباس د قول مطابق دا بل ور کافرو دا غنوم تلمیخاو یا نوم قیتوس ای په بنی اسرائیلو کې تیر شوی دا چاویل مکه کې یو مؤمنو ابو سلمہ عبد الله ابن عبد الاسد او د دبل رورو اسود ابن عبد الاسد کافر وضرب لهم بیان کړي دیوتا مثلا په مثال کې رجلين دو کسانو جعلنا لاحدهما غرزولو من یول جنتين باغنا من عناب انغورهم وحففناهما تاوکړیوم داغه نه بنقلن کجوري کرچا پرته کجوري ولاړې وي منځ کې باغونو انګورونو دواړه قسمه پکيو ګرځولې بینکما دواړو باغونو په منځ کې زرع نور پسلونه په منځ کې نور پټیو نو ډېر ښکلی منظر وکړ کلتا الجنتین دا دواړه باغونه چې واته تو کلا ورکو به خپل خوراک ولم تظلم منه نبی کماو منو ددن شین اچه پورا به ورکو وګور عام باغونه چې کوم دي کنه یو کال پکې میوه ډیری
بل کال پکې هغسې نه وي لیکن د ده باغونه هر وخت به خیر میوې به ورکولې پوره پوره وفجرنا روان کړیو موږ د دې په منځ کې نهرونه ډېر ښکلی منظر هر قسم شي نه د دې سره وکانه له ثمر د ده لپاره ثمر قسمه قسم مالونه غواګانې مو وې بزې مو وې اوښانې مو اسونې مو ټول هغه زندګۍ اسبابو سره وکنه فقال لصاحبه نشه پکې راله مال سړي کې نشه راولي ویل لصاحبه خپل ملګري ته وهو يحاور هغه د سره بحث کو د الله په توحید کې راشد الله توحید ومنه شرک مه کوه انا اکثر ورته ویل زه چې ما زیات من کستانه مالن په مال کې واعظ نفره ډېر عزتمند یم په نفر کې دا دواړه چې کومو که نه پلار نو ته مال پاتې شو تقسیم یې کو دا یو دا ټول مال په دین ولګو فقیر شو دی بل خپل مال ځان له وساتلو هغه له پیغور د فقر ورکو مړه لګولې دا حال دي شو کنه وزستانه مال کم ډېرم واعز نفرا عزتمند په اعتبار د قبيله ما قبيله دا ټول زما اکرام عزت کوي ایمان تاوی کتابانه څوک سکی ودخل جنته او ننوتلو د جنته خپل باغ ته وهو ظالم د ظلم کوونکی او د خپل ځان سره ظلم وکړو قال ویل ما اظن زګمان نکم ان تبید هذه چې ختم بشي دا باغ سره دا کېدلی نه شي چې په دې باندې به پناه راشي او زه ګمان نه کوم د قیامت قائمة د راتللو چې قیامت به راشي ولئن رددتو که بالفرض زه واپس شوم نو زه مستحق یم دوباره الله به ما ته د مرګ نه بعد بیرته بیا راکوي ولئن رددتو لفظ د رددتو یې راوړو که زه واپس شوم خپل رب ته نو من د کوم به خیرا منها منقلبا غوره دینا منقلبا په ځای د ورتللو کې قال له صاحبه وهو يحاورهم ویل دته صاحبه د ملګري ارورو ته ویل وهو يحاور دوله جواب ورکو د خبرو یا ظالم دا تا څوکړو اکفرت اتا کفر وکړلو ها دلته کفر دا دی چې د قیامت انکار وکړو کنه قیامت نشته اوس دا په دلیل پیش کوي په اثبات د قیامت په دوه دلایل سره اول الذي غزاد خلقك من تراب چې پیدا کړی د خاورې نه وګوره چې اول ځل ته پیدا کی دوباره هم دې پیدا کی کنه دویمه ثم من نطفه بيد نطفه ثم سواك رجلا بیت برابر کی رجلن سړی الله در باندې نعمت رجولیت کو یو خدا دې الله اول ځل پیدا کی دوباره هم پیدا کولای شي دویم ور تعالی چې الله دا دونه خسته شکل درکو نه اسی عبس نه پیدا کړي بلکې ته د خپل عبادت له پیدا کړي چې عبادت له پیدا کړي خامہ مطیع ته ثواب ملاويږي دی بل ته عقاب ملاويږي سواک رجلا په دلالت کوي سواک رجلا لكن اوس خپل عقیده او اظهار کوي په منځ کې او تخیره کوي لكن اصل کې لكن انا اقول ده او اعتقد
استدراک شو داغه اعتقاد د کافر باندې لیکن زوایم یاد عقیده ساتم چې الله تعالی زما رب دی هو معنا دغه خالق ضمیر دی خلقک من تراب ته چي دا زما رب دی ولا اشرک بربي احد زد الله سي څوک شریکوم نه ولولا ولنه اذ دخلت کله چې تننه وتر خپل باغ ته ویلې بدوي ماشاء الله الله چې څو غواړي اق کوي ماشاء الله معنا هاذا ماشاء الله دا الله غوښتو اقرا کړه یا فعل لو بازا يفعل ما شاء الله الله چې څه کوي هغه کوي لا قوت نشتره طاقت د نه کوي مگر په الله تمال په غور راکې کما اني جزيمستانا اقل کم امستانا مالن په مال کې او ولدن په بچی کې نو سبشي ستا مالونه بل الله تبا کی فعصى ربي نو نږدې دې زما رب چراکی ما ته غوړه من جنتک استاد باغ نه ويرسل عليها حسبانا او راولېږي په دې باندې عذاب اسمان د طرفنا فتصبح وبګرځي دا سعيدا میدان زلقا هموار خویا میدان به الله جوړ کی او يصبح ما وایا وبګرځي وبداغي غورن جوړې لاندې بلاړ شي وچی بشي تب طاقت نه لري داغه د پاره طلبن د طلب ابو بد کم ځای نه راولې جوړې لاړې یو تخیری وکړلې کنه سورۃ اخبار کې هو احیط عتب دې په مقدره بس پاغه عذاب راغې وحیط نراګر والے او شو بسمری داغه په میوه فاصبح نو سبایک یقلب کفه جړول لا سنا اړول لا سنا لامان فقام پاغه چې خرج کړي په باغ کې هغه باغ خبره ده په دی ویل چې ارمان دی دا تازه پیسې خو په نه وی لګولې او خبره بچت وکنه باغ مم لاړو او خرچم په لاړ علامان فقفيه وهي خاويه ها يقلب كفيه دا کنایه د ندم او تحسرنا دا باغ را غرزیدلې والا عروش یا په خپل سفرونو باغ انګوري ذکر کړو ځکه اصل کې اصل مال دا وو او یا چې هغه هلاک شو په سفرونو را پریوتلم کجوري په خپل پریوته ځکه کجورت باندې وډانه وکنه باغ په کجورو ورغلې چې باغ را پریوتنو کجوري سر کې را پریوتی دي ويقول ویل یا لیتنی لمشرک بربی احد ارمان دې ما د خپل رب څخه څوک شریک کړه نه وي دا تمنا یا په سبیلی ده اسی ارمان ده او یا په سبیلی ده توبه ده شرک نه ولم تکن له نو د پاره فیاتون یو ډلا ینصرونه چې د سه مدد کړي سوا د الله نه وما كان منتصرا نو دیم په خپل بدلا غستون کینو نه په خپل بدلا غستل شو نو چا مدد وسکول شو هنالك یا دا وقت عذاب تی مراد ده او یا هنالك قیامت تی والا هنالك په دې وخت د عذاب کې یا په ورځ د قیامت کې بل ولایت لله واک او اختیار او ملک صرف د الله وي الحق هغه الله چې حق دې دغه الوهیت الحق الوهیت حق دې واک او اختیار دغه ده په عذاب ټیم کې د بل چا واک نه چلیږي یا په ورځ د قیامت په دغه واک چلیږي هو خیر دا الله تعالی چې د خیرون ثوابا خدای ثوابا په بدلی ور کولو کې و خیرون عقبا او خدای په اعتبار د انجام اے الله چې دوستان لکه بدل ور کوي کنه دا خدا همدارنګي خیرون عقبا عاقبه لمن رجاك وامن به چا چې ایمان راوړ او امید ساتي نو اخذ
واضرب لهم استزيد دے پی الدنیا یگورا دا دنیا پانی شے دے دے دو ککے گئی ما بیان کدی دو پار مثال دا جون دا دنیا کمائن انزلناو دا دی سیلک اوبا چمنگے نازلو کدو بارینا راوخی جو پدی باندے نباتو لردا فاختلط مانا گنا راوخی جو گیا گانے دزمکی فاس با عشیمن نبے اگرزی گی عشیمن ماترامات سورة یونس کم ترشیو کنا وچی بے ماترامات شی تزروخ الریاح چیلی الوزی غیلرا بادنام کلی یو طرف تویسی کلا بل طرف تا وکان اللہ علا کل شیء مقتدرا دی اللہ تعالی پارشبانے مقتدرا قدرت والا پائی کی دا انشاء و افناکم دا کنا المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا مستزید دے یہ بدی دوکانا چے گورا تاسو بدی فخر کوئی بدی خپل غنا خپل بچو اسی دنیا ډول ډال لے آخرت کی فائدہ نہ ور گئی المال دا مال والبنون او زامن زینت الحیات الدنیا دا ډول دے ژوند دنیا بس دنیا شوشاده نور پیدا چاہتا نہ ور کوي په آخرت کې والباقيات الصالحات او اغا اعمال والباقيات من الاعمال الباقيات اغا اعمال چې باقی دي ثوابونه داغي او الصالحات نیک دي باقيات الصالحات اغا اعمال چې ثواب به باقی او دسی عمل چې نیک عمل له موافق لسنت سره خیر عند ربک دا غور دي استاد رب څخه ثواب په اعتبار د بدلی او خیر عمل او غور دي په اعتبار د امید سمانا هذا نیک نیک اعمال کلمه سبحان الله الحمد لله اکبر منزنا دا کوا د دې ثواب امیدم د الله نه ساته او دا همیشم دي تا ته به خسته بدله ملاویږي کنه په نسبت د چا د دې دنیا ويوم نسير الجبال تخويف اخروی په ورځ باندې چې روان به کوم غرونه تخپل زینا وترى الارض تبين اسمك بارزه اموار میدان صفا میدان بی وحشرنا ومن بدا ټول لا جمع کوم حشرنا صيغه د ماضي استعمال کړه پس د نسيرون مضارعنا د پار دلالت په تحقق الحشر چې گویا کې قیامت شوه ده بس فلم نغادر منهم احدا نبپریدو په کې څوک یو تن بپریدو نو ټول به الله ترازی فلم نغادر منهم احدا وعرضوا پیش بکړی شي دی والا ربک استا پر ربان سبن په سب ویلکی بلقد جئتمونا تاسو من تراغلی کما خلقناکم لکه من پیدا کړی تاسو اول ځل بل زعمتم بلکې تاسو دا ګمان ولن نجعل لكم موعدا چې نه مگر زو تاسو د پاره موعدا وقت درا پورته کېدلو زید وعدی د دوباره وسموکت کنا کی به خستل شي الكتاب عمل نامه د هر چا په لاسونو کې تبین مجرمان میریدون کې به مما فی دا غنه چې بده کې کوم لیکل شوی دی موایبا هي افسوس دې زمن سوجه دی عمل نامه د پاره چني د پریخي وړه عمل نغټ عمل الا احصا مگر راګر کړه ده ټول بده کې لیکل شوی دی ووجدوا دی بمند کی ما عملو کم چې دی وکړي دي حاضرا حاضر یا به جزاء حاضری یا به عمل حاضری په خپل شکل کې ولا يظلم ربك احدا ظلم نه کوي رب احدا په چا ظلم او زیاته نه کوي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا وزدلتا هم جواب ده مکه مشرکانو استدلال په خوبونو نسی کنه پلان کې موږ له په خوب کې راغلو او چې راته ویلې پلان کې راته ویلو
الله وی دا شیطان دی خوب کې لراځي ورته دا وکړه فلان وکړه کله چې ول موږ ملائکه ته سجده وکړي آدم ته سجده وکړه مګر ابلیس ونه کړه او دا د پیرانو نه وتلو د الله د امر نه افتتخذونه صلی الله علیه وسلم کوي اینی ستا سودا شیطان او د اولاد اولیاء په دوستانه سوا زمانہ ما سره شریک وي حال له وهم لكم عدو دا استاذ د پاره دشمن دی بیسل الظالمین بدلا بد دی دا شیطان د ظالمانو د پاره بدلن په بدل د الله کې الله پرې خوستو شیطان پسې اے دلتا افتتخذونه کی عتاب ده الله وی ګوره دی شیطان سما دشمنی وکړه د دې د وجنه چې تاسو پلار ته سجده ونه کړه او تاسو سره لګیږئ اوس دوستانه کوي ما تاسو د پلار د وجنه اوس دشمنی وکړه ما شتم بیان د سبب د عدم استحقاق د ابلیس ته ولایت وردا د ولایت ځکه مستحق نه ده معنی ده حاضر کړي دا شیطانان پیدائش د اسمانونو ته او د ځمکې ته ولا خلق انفسهم او نه پیدائش د خپل نفسونو ته هم جنس چې راشه ته حاضر شه وما كنت متخذ المضلين عضدا او زنیما نیون کې گمراهان لر عضدا خپل مددگار الله عزت تعاون نه غواړم ويوم يقول تخويف پاورز باندې چوتو بوئی نادو شرکائی تاسو آوازو کی زما شریکانو تا الذین آغا زعمتم چی تاسو گمان کو جداد اللہ سے شریکان دی فدعوهم آواز بوتو کی فلسطن یستجیبو لهم قبول والے بولون کی وجعلنا بینهم موبقاهم وبگرزو منگ دیو پمنس کی موبقا زیادہ لحکتم یا جہنم دے ورا المجرمون وبین مجرمان النار ور فظنون یقین براشی چې دی په کې واقع کیدون کې دی او نشمند کولې دی وانا دا غینا مصرفن زید بچاو ولقد صرفنا اوس به ذکر کوي بیان کړی موږ په دې قران کې ناس د پاره د خلق من کل مثل هر قسم بیان ورب دنیا مثال متبیان کو رجلین مثال متبیان کو زواجر متبیان کړی دي وغیر ذلک وكان الانسان اکثر شین جدلا دے انسان اکثر شین ډیر جدلن په جګړه کې بس الله په توحید کې او په دین کې جګړه ده وما منع الناس نره منع کړي خلق لرا د دین یومنو چې ایمان راوړي جاءکم الهدى کله چې راغی دی ته هدایت واستغفروا ربهم وتقبل ربنا بخنه غواړي الا مگر دې خبرې انت یوم الا انتظار انت یوم انتظار د دې چې راشي موږ ته سنت الاولین هغه طریقې د پخوانو خلکو اے عذاب استثاری چې کله راغی موږ به ایمان نه وړو کنه او تات یوم العذاب قبلا او یا براشو ته عذاب مخامخ د آخرت عذاب قبول معنا څه د عیانا ښکارا موږ عذاب وینو به ایمان نه وړو ځکه ایمان نه راوړي لیکن کله چې عذاب راشي کنه بیا او کی ایمان پیدا نه کوي ها دلته ګوره مخکې ویل الا ان بعث الله سورۃ بنی اسرائیل کې ویل کنه بعث الله بشر الرسول نو د بعض کسانو لپاره هغه مانع ده چا د لپاره دا مانع ده ځکه ذکر کړو وما نرسل المرسلین زجر ده په بیزه باسونو په باطل باندې موږ نه دی لګلی پیغمبران الا مبشرین مگر زیره ورکون کی باس کیا کسان چې کو پرې کړه بل باطل به دلیل اس دلیل سنشتا لیتحزوا بالحق دیر پار چې ونړې په دې بیزه باسونو حق لرا یره حق ومنګ قرآن کو واتخذوا آیاتی دیونی ولی دیز ما آیاتونه وما انذروا هغه چې دیو ته پیره ورکړی شوی دی کوزون په ټوکو پای پورې خندا کوي ومن اظلم دا زجر دی په انکار د قرآن څوک دی ډېر لوی ظالم د هغه چا نه ذکر بآیات ربه چې یاداش ورکړی چې د ته په آیاتونو د رب باندې مخ ته اړوي ونسي او هیر کې ما قدمت یداه هغه چې مخکې لېږلي لاسونو د شرک او کفر هغه ته هیر دی او بیا رالګي
هغه کوي مخړی منګر زولې دی پزونو باندې کنتن پردې ان يفقهوا د دې نه چې په قران دی پويشي ځکه پینې پويږي ابو غونو دې کې وقرن بوج ده صحیح معنا باندې ناوري کثیره بلی هدایت فلن يهتدوا اذ کله دی هدایت نشي مندله ابدا اذ کلا ولی ځکه قوم هم في علم الله على الكفر يموتون الله په علم کې دا کفر مري نو چې ارڅونه دعوت لورکه ستا هدایت نه قبلې وربک الغفور ستا رب بخون کې رزو رحمه خاوند رحمت ته دیو جن سم دوار عذاب په ورکه بندگان ہوتا پرې د مقول ورکه کې توبه وباسي چې بچي لو یواخذهم کچرته راونی سی بما کسبوا په ګناونو د دیو سم دوار نه ولیکنه لعجل لكم العذاب نظر به عذاب لور کړه او د خپل رحم د وجنه پریری بلکې دې د پاره موعد وقت د عذاب ده لن یجدوا من دونه دیو من دنه کې من دونه دا غینه مخکې موئلا زید پنای موئل پنای ته وي یا موئل فرار ته لکی زید تخته یا ملجا معنی پناهی وتلك القرى دا کلو علاو اهلکنا ومن تباک لما ظلمو کله چې ظلم کو وجعلنا غرزول ومنغا لمهلكهم دا غیو د هلاکت د پاره موعدا خپل ټیمو پاک ټیم په الله عذاب راوستو سبال ان شاء الله پاو کم اتبانه در شروع کو ان شاء الله